معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ پر پیغمبر علیه السلام ډیر ګران وو، ډیر پر ګران در لاسې نیولې ول معاذ دولها ول په خدای دې مې قسم بیخ ډیر باندې ګران یې. دا ابو بکر صدیق ته نه دی وی، حضرت عمر فاروق ته نه دی وی، ول په خدای دې مې قسم بیخ ډیر باندې ګران یې. نو معاذ بن جبل استوي یمن ته چې دی کله تلی، نو بیا معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم نصیحت ورکړي. نصیحت دا ورته کوي، خبرې ډېر ورته وکړي. په هغو خبرو کې یوه خبره دا وه: اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب متفق عليه. دا د بخاري او د مسلم حدیث دی. ورته ویل معاذ دولها والګوره خیال کوه، والګوره خیال کوه د مظلوم د مظلوم بددعا د مظلوم د شرا سره خیال کوه، چې کله دا مظلوم بددعا وکي یو وکي یو شرا وکي، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. د دې شرا او د بددعا او د د الله په مابین کې بیا پرده نشته، ډایرکټ الله ته رسیږي. حتی د الله رسول فرمایي وإن كان كافرا، که څه هم دا مظلوم چې دی هغه کافر و، لا بیا الله ته نور پرېږدي، بیا چا ته نور پرېږدي؟ و الله ته نور پرېږدي. او بیا الله رسول فرمایي وایي دا بددعا تر وریځو تر اسمان ورسیږي. او بیا د الله رسول فرمایي چې کله دغه سړی بددعا وکړي، شرا وکړي، د الله رسول فرمایي وایي یقول الله وعزتي وجلالي، زما د په خپل عزت او په خپل جلال قسم زه به ستا مدد کوم ولو بعد حین، که څه څه ټیم ولګېدي پروا نه لري. الله وایي زما د په خپل خدایي، په خپل جلال، په خپل عزت قسم دا کم چا چې ظلم کړی دی، مولوي صاحب دی، طالب دی، آغا دی، پیر دی، مرشد دی، تبلیغی دی، اجد دی، هر څوک چې دی، او هغه بل طرف کافر دی، مسلمان دی، سکھ دی، بل دی، هر څوک چې دی، د الله رسول فرمایي زما د په خپل عزت و جلال قسم زه به ستا نصرت کوم ولو بعد حین، که څه ټیم ولګېدي په هغه بیا ته مه پریشانه کېږي، که څه ټیم ولګېدي په هغه مه پریشانه کېږي. اوس دا خبره شته چې دا کافر دی ما په دې وجه شی جن غلا کوي، دا سکھ دی ما په دې وجه شی جن غلا کوي، دا قادیانی دی ما په دې وجه باندې د روپۍ نور کوم. دلته الله رسول څه فرمایي؟ الله قسم کړی دی، د بخاري او د مسلم حدیث دی. صحیح سلو الله فرمایي د الله رسول فرمایي فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. د دې بددعا او د الله په مابین کې بس پرده نشته. هغه بددعا چې کافر کړی ده که مسلمان کړی ده.